الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته، والصلاة على نبيه المؤيد بساط وججه وواضح بيناته، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وهماته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتهائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو دغه علاقې ډیرو غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو ورونو، زموږ استاسو دغه نئی جلسه او پروګرام چې د قرآن مجید د ختم پروګرام دی، محترمو مانه مخکې حضرت شیخ صاحب تاسو ته تفصیلا قیمتي مدلل بیان وکړو. د وخت په مناسبت سره په خپل عنوان او موضوع باندې سو معروضات و گزارشات ستاسو پر وړاندې عرض کوم انشاءاللہ. محترم قرآن مجید د الله رب ذوالجلال اخرنی کتاب دی. د الله رب ذوالجلال مونږ او تاسو تر ژوند تیرولو دستور او منشور را لیږلی دی. دا د الله رب ذوالجلال هغه اخرنی پیغام دی چې دی مونږ او تاسو ته په زبان حال سره وایي: ما را واخلئ، زما سره خپل تعلق مضبوط کړئ، ما د خپل ژوند حاکم او دستور وګرځوئ. که زم را واغستلمه، ما سره خپل تعلق مضبوط کو، زم خپل دستور او رهنما وګرځولم، بیا دنیا کې هم زه تاسو ته کامیابۍ والا ژوند ضمانت درکوم. بیا دنیا کې هم زه تاسو ته د چین او د سکون والا زندګۍ ضمانت درکوم. بیا دنیا کې هم زه تاسو ته د عروج او د حاکمیت والا زندگی ضمانت درکوم، او د مرګ نه وروسته د قبر او د آخرت خوشحالۍ، د قبر او د آخرت نعمتونه، د قبر او د آخرت مزیم بیا تاسو انتظار کوي. محترم قرآن مجید راته په زبان حال سره دام وایي که زم راوانغستلمه، ما سره خپل تعلق مضبوط نکو، زم خپل حاکم او منشور ونه ګرځولم، نو به یاد وساتئ دنیا کې ستاسو لپاره د ذلت زندگی ده، دنیا کې ستاسو لپاره د مشکلاتو ژوند دی، دنیا کې ستاسو لپاره د مصیبتونو زندگی ده، دنیا کې ستاسو لپاره د محکومیت او د مغلوبیت ژوند دی. او د مرګ نه وروسته د قبر او د آخرت مشکلات، د قبر او د آخرت تکالیف، د قبر او د آخرت عذابونه بیا تاسو انتظار کوي. الله دې مو وساتي. امین ووایي. محترم ټول ملګري امین ووایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی: ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما. اللہ د دې کتاب په ذریعه سره ډیر قومونه اوچتوي، عزت ورته ورکوي. ویزع به آخرین. او الله د دې کتاب په ذریعه سره ډیر قومونه ذلیله کوي، ذلت او پستی ور باندې مسلط کوي. محترمو کومو قومونو چې د رب کتاب راغستی دی، دی د خپل سینې سره نیولی دی، دی خپل دستور ګرځولی دی. بیا تاریخ مونږ او تاسو ته راښیي دغه خلک د دنیا کامیابه خلک، دغه خلک په دنیا کې کامیابه زندگی تیره کړې ده، د عزت زندگی تیره کړې ده، په دنیاي حاکمیت تیر کړی دی. لیکن کومو قومونو چې قرآن شاته غورځولی دی، د قرآن نه انحراف کړی دی، د قرآن نه روګرداني کړې ده، نن تاریخ مونږ او تاسو ته راښیي دغه خلک دنیا کې د ذلت ژوند تیر کړی دی، دنیا کې د نورو ماتحت ژوند تیر کړی دی، دنیا کې د مصیبتونو سره مخامخ، دنیا کې د مشکلاتو سره مخامخ زندگی او ژوند تیر کړی دی. محترم تاسو وګورئ
صحابه کرام رضی اللہ عنہ مجمعین اغا قومو نه مکه مو لګي خواړه صحابه کرام رضی الله عنهم مجمعین قومو درب کتاب راواغستو د خپل سینو سره ولګو د خپل رهبر وګرځو بیا صحابه کرامو کائنات تلاړل رب ورته کائنات تابع کړل به صحابه کرام دنیا ته ورسېدل فتح او کامیابیانو به خپل خپل کړلې به صحابه کرامو مشرق ته ورسېدل مغرب ته ورسېدل شمال او جنوب ته ورسېدل به صحابه کرامو رب کائنات ورته مسخر شولو رب فضاګانی ورته مسخر شولې رب هواګانی مسخر شولې رب سمندرونه مسخر شولو رب کائنات مسخر شولو به د کسرو کسرا غنتکی بادشاہتونا نارا صحابه کرامو د خود لان دی راغللا بیغ صحابه کرامو کائنات تلالل قسم دے رب ورت کائنات مسخر للا رب ورت کائنات تابیک للا صحابه کرامو بیا پا کائناتو باندی حکمرانی کول محترم یو صحابی فرمائی سفر دے زنگل کی اوزی کی ورمان دش پر ازی دی ذکر درندگانو خطر دا زمرو خطر دا یو صحابی ودریگی اعلان کئی او د زنگل زمرو تاسو تری پتوی نندلت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابو شپدا خبردار تکلیف ورنکئی خبردار نقصان ورن رسوي صحابه کرام فرمائی مونږ شپس مونږ رشپې د آرام انتظام سلور طرف تر زنگل زمری راضی د زنگل درندگان راضی د سوکۍ د بالا د حفاظت د بار کیری شپس سباش ولا صحابه فرمائی مونږ خپل طرف تر کوچ اراده وکړه مونږ خپل طرف تر روان شو د زنگل زمری درندگان خپل طرف ته واپس شو شام فتح شو د شام گورنر امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خط لکی امیر المؤمنین حدیث د خلکو دستور جوړ شوی دی دیو کال کی او نواده کړي جنې سنگار کی بے د سمندر بے رحم چپو تاواله کی امیر المؤمنین دی وای کوم دغه سی ونکو سمندر په وبو کی کمه راځي امیر المؤمنین ورته خطر لیږي ورته زما دغه خط د سمندر چپو تاواله کا اگر خط کی سمندر ته مخاطب کیږي سمندر مخاطب گئی ورته یو سمندرا که در رب په حکم چلےږي روان اوسېږي ورنه مونږ ته تا هیڅ ضرورت نشته نن د باړي مسلمان رورا زداوت د فکر درکو 1400 سال تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے نن 1600 کال تاریخ وګورا لاړ شر شام مسلمان وتبوسا نن 1400 سال تاریخ هم گواه دی د شام مسلمانم گواہی ورکي تعمیر المؤمنین یو خطو بے 1400 کال زمانه تیر شوی دا لیکن د شام د سمندر په وو کی کمه نه دی راغله محترم امیر المؤمنین مدینه منوره کې دی زلزلہ راغلا د پاسې دو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د په طبیعت باندې جلال غالب دی جلالی طبیعت والا انسانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمک کې دو وزیرانو یو ابو بکر بل عمر رضی اللہ عنہما طولوے رضی اللہ عنہما ابو بکر فنا فی الرسول عمر فنا فی اللہ دا ابو بکر کامل تعلق دا رسول اللہ سرا دا عمر کامل تعلق دا اللہ سرا نبی علیہ السلام مکل دوارا نمشورہ غفتا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ با نبی علیہ السلام تندے مبارک متعلقہ دا اللہ پیغمبر سے جواب واڑی دا اللہ دا پیغمبر منشا صدا اللہ پیغمبر پدی وقت کی بسنگ جواب خوشا لیگی ہم اغسی جواب بے ورکو لیکن عمر بزمک تگاتا دا اللہ منشا صدا اللہ رضا اللہ بس خوشا لیگی اللہ بس راضی گیگی ہم دا آغی مطابق جواب بدا عمر و محترم دا عمر نظر بدا اشیاء و حقیقت باندیو دیو جن امام ابن کثیر لکھ لی دی 21 مقامات اور امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ لکھ لی 27 مقامات اگری عمر پزمکہ باندی خبر کئی عمر پا پرش باندی رائے پیش گئی عمر پزمکہ باندی مشورہ ور کئی دارشند اللہ کتاب رازی اللہ قرآن رازی جبریل امین رازی وحی رازی دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تائید کئی محترم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی
तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मौजूद दे लक़द कान फ़ी मन क़ब्लकुम मिनल उमम मुहद्दिसुन व यकु फ़ी उम्मती लकान उमर मखी उम्मतुन की बयो मुहद्दिसो अगर चाहते वेले शी च अल्लाह वर सर बराह रास्त खबरी के बगैर द वहीना जमा प उम्मत की अगर उमर दे यानी उमर अगवो च अगर पज़ला बांदी दरब तजल्लियातु उमर अगवो च अगर सर रब बगैर द वहीना खबरी के वले उमर अगवो च अगर बांदी वरूद के दो अदेव जिनद नबी अलैहि सलाम प साहबो के दो उमर शान इम्तियाज़ी दे मुहतरम मुंकला गुस्ताखान सर खबर राशि मुंगर तो बसाहबा किराम इतराज़ मकवई दा साहब जमुंग द दीन बुनियाद दे दा जमुंग द दीन सनद दे कि साहबो कुरान बवी कि साहबो अहादीस बवी कि साहबो दीन व इस्लाम बवी कसम दे कि साहब नो कुरान बलवी अहादीस बलवी दीन बलवी प साहबो एतराज़ कवल प साहबो जरह कवल दा प कुरान एतराज़ दे दा प कुरान जरह दा प दीन एतराज़ दे दा प दीन जरह दा अदेव जिन मुंग सवाल को सहाबाई किराम एतराज़ मकवा सहाबाई किराम बांदी जरह मकवा अलबत्ता खाम खाजलदी की चलो अबू बकर एतराज़ को मुंग जवाब दरकऊ प उस्मान एतराज़ को मुंग जवाब दरकऊ प बल साहब एतराज़ को मुंग जवाब दरकऊ अल्हम्दुलिल्लाह मुंग द साहबो वकीलानियू द साहबो वकालत हम कड़े दे द साहबो वकालत और दिफा ईमान गड़ू दा परस गड़ू और अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए देवबंद तरवस बोरी द साहबाई किराम द अज़मतुन दिफा कड़ी दा और इंशाअल्लाह द क़यामत द सवाब पूरी बा मुंग द साहबाई किराम द अज़मत दिबा दा व बखबल विनु सरम कऊ दा व पाइल में दलाइल सरम द क़यामत द सवाब पूरी कऊ इंशाअल्लाह ज़ोर इंशाअल्लाह जिंदाबाद शान सहाबा खिलाफत राशिदा अज़मत सहाबा देव जिन मुहतरम मुंगवाई वरता सहाबाई किराम एतराज़ मकवई लेकिन कज़ियात जल्दी की चलो बबल साहब एतराज़ को हम जवाब दरकऊ लेकिन यो खैर ख्वाहाना मशवरा दरकऊ प उमर एतराज़ मकवा कसम दे प उमर बांदी अल्लाह खपल गैरत कई द उमर द दर गुस्ताख त माफ़ी न कीगी द उमर द दर गुस्ताख बसी अल्लाह द तौबे दरवाजे बंदई तारीख उचत कई 1400 साल के वा ताउस्ते उदगसी मिसाल बिलावलशी उदगसी वाक़िया में बिलावलशी उदगसी कसब बिलावलशी चिदे द उमर द दर गुस्ताख हुई द तर तौबे तौफीक मिलावसे वे चरतर तौबे विस्ती मुहतरम उन खैर ख्वाहाना मशवरा दर को उमर एतराज़ मकवा द उमर द दर गुस्ताख त अल्लाह द तौबे तौफीक न वर्कई माने कस तबूस गई मा तो वही सवजदा यो कस द तासो हनफीवी उन पे लग कोशिश वग हुआ भी खुदन लेकिन कल च देव अभिशी बेतासो कोशिश वक्कई वापस ना हनफी की मौत मलगरी द सारा मसलक द हकानियत दलील न दे बदे खुशाली मकवा मातोई वली न दे मौतिल ज़का स्ताना मसलक बुनियाद उमूमन द सहाबाई किरामो खुसूसन द उमर फारूक पर दुश्मनी बांधी दे और द रब कानून दे द उमर द दर गुस्ताख तर तौबे तौफीक न मिलावेगी मातोई अजीब खबर के जमूम मसलक द उमर दुश्मनी मौतिल अला वजहिल बसीरत वेमा मलगरी द ज़द व तासुब द वजरन वेमा स्ता मसलक मा दुम्र मुताला करे दे स्ता मशरान मा दुम्र वरीदली दी मा दुम्र द निज़दे न कतली दी तुमर बताख पल मसलक नहीं मुताला करे तुमर बताख पल मशरान नहीं उरीदली तुमर बताख विसर निज़देना नहीं खगेदले मौते मलगरी अला वजहिल बसीरत वेमा दलील पर बुनियाद बांधी वेमा मातोई जमा समझ जमा ज़हन की दा खबर न राजी मौते मलगरिया कल द रमज़ान मुबारक म्याश राशि मुंतबोस गो 20 रकात तरावीह बांधी उमर साहबरा चमकड़ी वली डबले दे मातोई कलिमा में द उमर न दवेली कलिमा में द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वेलिदा मौते मलगरी दियो मजलस दरे तलाक बांधी उमर साहबरा जमकड़ी वली दबले मातोई कलीमा में द उमर न दवेली मौतिल मलगरिया जनाजे सलूर तकबीरात बांधी उमर साहबरा जमकड़ी फतहुल बारी सलूरम जिल के हाफिज इजमाद साहबो नकल कड़ी दा मौतिल वली दबले मातोई कलीमा में द उमर न दवेली मौतिल जनानो द मुंज द कोर मसला उमर मौजूद दे वली दबले मातोई कलीमा में द उमर न दवेली मौतिल मलगरिया खबर द कलीमे न दा बसद माजिरत व एहतराम खबर बलदा
ما مسله په مسله د عمر دروازې ته راوستې تا یوه خبره کول ما د عمر کلمه نه ده ویلې ما ورته ویل ملګري خبره د کلمې ده دا خبره بله ده الله پیغمبر 1400 کاله مخکې عمر ته ویلي بخاري کې حدیث موجود دی عمره په کومه لار چې ته لاړ شې شیطان په هغه لار باندې نشي تللی نن عمر دنیا کې نشته دی لیکن په رب کعبه قسم عمر چې 1400 سال مخکې په کومه لار تللی دی نن 1400 سال بعد هم شیطان په هغه لار نشي تللی نعرہ تکبیر عظمت صحابہ زندہ باد عظمت صحابہ خلافت راشدہ محترمو خپل مسلک عقیده باندې وکړه ودرېږو انشاءالله زوره انشاءالله بهرحال محترمو معرض کوو عمر فاروق رضی الله تعالی مدینه منوره کې زلزله راغله دوی پاڅېدو دا ځمکه دغسې په د خپه باندې وهي ورته ولې خوځېږي عمر په تعادل نه دی نافظ کړی نن د باړې مسلمان روره لاړ شه 1400 کاله تاریخ اوچت کا لاړ شه د مدینې منورې مسلمان ورته بوسه د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی یو گفتو یو خبره وه یو خطاب و بیا 1400 کاله زمانه تېره شوې ده لیکن مدینه منوره کې زلزله بیا نه ده راغلې محترمو یو قوم دا و هغوی د قرآن سره تعلق جوړ کو په کائناتو باندې حکومت وکړو بیا مونږ تاسو یو مونږ د قرآن سره تعلق څه پاتې شو سهار یې راوالو ښکلی کو تندي سره یې ولګو دکان مې نوی جوړ کو کور مې نوی جوړ کو حافظان صاحبان راوله ختم وکړي بابا د هر څه در سره مونږ منو زمونږ تعلق د علماء دیوبند سره دی الحمدلله علماء دیوبند اعتدال والا خلق دی مونږ د کراماتو نه انکار نه کوو مونږ د برکاتو نه انکار نه کوو الحمدلله مونږ کرامات بلو مونږ برکات هم منو لیکن قرآن د دې دپاره نه دی راغلی محترم دا قرآن یو ژوند دی د یو زندګي ده د یو دستور دی د یو نظام حیات مونږ حق قرآن راواغستو هغه هم د جومات مدرسې پورې محدود کو او عدالتونو کې هم د انګریز نظام دی محترم نن دغه وجه د معاشره کې خوشحالي نشته دی چین نشته دی سکون نشته دی بله ورځ مې کاته یو سړی 46 ساله جیل کې تېر کړه 46 سال بعد زموږ عدالت فیصله کوي د سړی بې ګناه دی رهایي کوي ما هغه نیوز باندې تصویر کتو ګیره سپینه شوې وه د غریب یو سړی پانسي شوی دی پانسۍ نه څو کاله بس عدالت فیصله کوي د سړی بې ګناه و محترمو نن 20 کاله یو سړی ځي عدالت ته ځي راځي پیسه تباه وخت تباه مقدمه نه حل کړي کاش که مونږ قرآن ته هم راغلی وی دې علماو ته راغلی وی کومه مسله چې زما ستا په 50 سال کې نه حل کېده تا ورته وکیل نه و تا پسې پیسې تباه کولې قسم دې ستا دغې مسلې حل قرآن سنت کې موجود و فقه کې موجود و دین کې موجود و کاش که ته دغه علماو ته راغلی وی دا په 15 منټه کې حل کېده تا ته وکیل پیسو لګولو ضرورت نه و نن محترمو مونږ ته د دنیا دانشوران وایي مفکرین وای مسلمان ولی مظلوم شو مسلمان کمزورې ولی شو مسلمان د کمزورۍ شکار ولی شو مسلمان د زوال سره مخامخ ولی شو دغه مغربي دانشوران مونږ ته وای ځکه چې مونږ سره ټیکنالوژي نشته محترمو زه وایم په 100 کې 100% دا خبره غلطه زه تاسو نه تپوس کوم صحابه کرامو سره ټیکنالوژي وه ورسره ځي نه ورسره تلاړ سره صحابو ژوند او زندگی وګوره که نه دا د وخت لوی مغروره متکبرین قیصر او کسرا دا د هغه زمانې داسې و لکه نن زمانه چې روس او امریکا دي دا د روس او قیصر غونته کسرا غونته کې بادشاهتونه دا د صحابه کرامو د خپو د لاندې وو دا د وخت مغروره دا د وخت متکبره دا د وخت دغه بادشاهان د وخت دغه سلطنتونه قسم دی دیو زما ستا مشرانو ته زما ستا اسلافو ته صحابه کرامو ته ټکس او جزیه ورکړې ده مونږ د قرآن نه لرې شو د دین نه لرې شو نن مونږ د هغوی ماتحت یو مونږ نه ټکس اخلي محترمو د عزت لاره قرآن ته واپسې ده دین ته واپسې ده د عزت بله هېڅ لار نشته د مدرسې د علما ماوته ته دغه اواز راکوي د
دا کومه لار باندې چې روان یې په دې نور مزه یې بس ته راواپس شئ دغه د ذلت لار د عزت لار نه ده د عزت لار دین ده د عزت لار قرآن ده قرآن ته به راځو دین ته به راځو هغه زوړ عزت به هم بهلیږي د عزت بله هېڅ لار نشته دی محترم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يفقهون او نن محترمو په مخ د ځمکه باندې اسلام په خپل اصلي شکل کې موجود دی الحمدلله قرآن موجود دی دا محترمو د دې دیني مدرسو برکت دی په کومه معاشره کې چې دیني مدرسې ختمې شوې په دغه معاشره کې د دغه قوم دین کله په خپل اصلي شکل کې نشي پاتې کېدی تاسو لاړ شئ بغداد حالات وګورئ دا بغداد د مسلمانانو علمي ښار د علم مرکز مسلمانانو په بغداد باندې فخر کوو نن هم د بغداد ذکر زمون کتابونو کې موجود دی مونږ چې خپلو طالبانو ته ابتدایي سبق وایو اولا پکال مونږ ورته بچیا دا یا د نسبت دپاره راځي لکه بغدادیون هغه د بغداد ذکر تر ننه زمونږ په ژبه دی تر ننه زمونږ په کتابونو کې د بغداد ذکر دی هغه د بغداد ذکر نه دی وتلی لیکن دغه بغداد چې یو انقلاب ورباندې تیر شو هغه انقلاب کې دیني مدرسې ختمې شوې د هغوی علماء حق ورنه ختم کړل انقلاب نن حق بغداد ته تاسو ورشئ هغه بغداد والا مسلمانان دي محترمو خو د اسلام هېڅ اثار هغوی کې نه ښکاري اسلام سره تعلق ختم شوی دی شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم العالیه خپل سفرنامه کې لیکلي دي زه بغداد ته لاړم د بغداد د مسلمانانو حالت به وکتل د هغوی رسم و رواج مې وکتل د هغوی طور طریقې به وکتلې د هغوی رهن سهن مې وکتله د بغداد دیني مدرسو ته ورغلمه شیخ الاسلام خپل سفرنامه کې لیکلي دي ویل هغه خلکو کې د اسلام هېڅ قسم اثار په نظر نه راتله دا پته نه لګېده دا خلک مسلمانان هم دي او که نه دي ویل چا نه مې تپوس وکړو هغه پخواني طرز کې چېرته مدرسه نشته دی چې ګیرې وي پګړۍ وي ځکه هلته چې تاسو ورشئ د هغوی شیخ الحدیث هم ګیره خرولي برید خرولي انګریزي اخدان وي پین شټ اغوستي ټایي لګولي دا پته نه لګېده مسلمانان دي او که نه دي ویل چا نه مې تپوس وکړو هغه پخواني طرز کې چېرته مدرسه نشته دی چې هغه پخواني اثار پکې موجود وي ویل ما ته یو ښار وښودو چې هلته لاړ شه ویل زه چې کله هلته ورغلم ویل واقعي دلته څه نڅه اثار وو وایي د دې مدرسې چې کوم محتمم صاحب ور هغې په مخ باندې ګیره وه دلته د چا په مخ ګیره نه وه د دغه محتمم صاحب په مخ ګیره و سپین ګیری و ویل ما ورسره ملاقات وشو ما ورسره تفصیلي ګپ شپ ولګېدو کله چې واپس راتلم ویل هغه محتمم صاحب ډېر زیات وجړل هغه سپین ګیري عالم د بغداد ډېر زیات وجړل بې ما ته وی د پاکستان مسلمانانو ته زما پیغام ووایه او د پاکستان مسلمانانو الله د علم او د مدرسو دغه نعمت مونږ بغداد والا ته راکړی و مونږ یې ناقدري وکړله الله رانه واغستو نن په سرو سترګو جاړو خو هېڅ په لاس نه راځي د پاکستان مسلمانانو الله د علم او د مدرسو دغه نعمت اوس تاسو ته درکړی دی خبردار تاسو یې ناقدري ونه کوئ ورنه الله به تاسو نه واخلي بیا به تاسو هم زمونږ په شان په سرو سترګو جاړئ خو هېڅ به په لاس نه درځي محترمو قدر به یې کوو که نه انشاءالله نه تاسو ماشومانو ته نه ویم تاسو خلکو ته مشرانو ته ویم کوو به انشاءالله आवाज را سره شاته ماشومان ته ویم تاسو ته आवाज را سره ملګری کوي کوو به انشاءالله محترمو د دې قدر دا دی دې ته خپل بچي راولېږئ دا بچي عالمان جوړ کړئ دا قاریان جوړ کړئ دا حافظان جوړ کړئ قسم دې اصل ګټ هم دقه ده زموږ دپاره تاسو ګورئ یو چا په بچي تکلیف وي مونږ دلته دنیا کې د خپل بچي 15 منټه تکلیف نشو برداشت کولی اسی سوچ وکا دی بچی چې په دنیا کې رب ونه پیژاندو د رب سره تعلق پیدا نشو دی په دې حالت کې د دنیا نه لاړو بیل تر جهنم په سخت قیدخانه کې په اور کې سوځېدا به څنګه برداشت کوو خپل بچی دغه روانې غټې تباهۍ نه بچ کوي قرآن مونږ ته وایي یا ایها الناس قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره بچی دغه لوی تباهۍ نه دغه لوی هلاکت نه دغه نه ختمېدونکي مصیبت نه خپل بچي محفوظ کړي دویم نمبر محترمو د دې مدرسو سره تعاون وکړئ د دې علماو سره مرسته وکړئ
تاسو په تعاون باندې آبادي دي دارالعلوم دیوبند بنیاد چې کېښودی کېدو 1866 کې زمونږ مشرانو دې لپاره 10 اصول ایښي وو په 10 اصولو کې یو اصل دا و ویل دا مدرسې به موږ د سرکار د تعاون نه ازادي ساتو دا به د عوامو په تعاون باندې آبادي ساتو د سرکار تعاون بدل ترې نه قبلو ځکه هغوی ته پته وه حکومتونه د بېدینه خلکو لاسونو ته لاړه مخکې به د مدرسو اخراجات د علماو ضروریات د دیو د بچو کفالت دا ټول هر څه به اسلامي حکومت د بیت المال نه کېدو لیکن اوس حکومتونه هغه د بېدینه خلکو لاسونو ته لاړه اوس به زموږ مدرسې نه برداشت کوي اوس که موږ د دیو نه پیسې اخلو بیا به زموږ مدرسې پابندي کوي دیو لکه تاسو ګورئ دا سکولونه کالجونه دا د دیو په پیسو آباد دي نو هغه د سکول کالج نصاب تاسو وګورئ هغه 2-3 مضمونونه پکې وي د ختم نبوت او د جهاد سورة الانفال کله یو باسي کله بیا داخلي کله یو شان کې کله بل شان کې یعنی زمونږ د هغه نصاب په مسلمان ملک کې د مسلمان ادارې په دغه نصاب 14 کاله یو بچی مسلمان ولولي لیکن 14 کالو کې د غریب عقیدې ختم نبوت زده نه کړي د 15 منټه د الله په وجود د چا سره خبر نشي کولی د خپل بنیادي عقیده زده نه کړي هلته موږ د سکول کالج نه یو خلاف محترم دا زموږ د معاشرې ضرورت دی البته دا ګیله راته خامخا کېږي 14 کاله د مسلمان بچی مسلمان د مسلمان مور په غېږ کې لوی شوی بچی دا چې دې کالجونو ته لاړ شي 14 کاله دې تعلیمي ادارو کې پوره کړي دا په خپل مخ د رسول الله سنت پرېښودو ته بیا ولې نه وي تیار دا د مسلمانانو په تهذیب بیا ولې شرمېږي دا ولې د انګریز هولیه خپله کې بیا دا ولې د کفر عقاید بیا خپل کی دا ولې د مسلمانانو د عقاید او نظریاتو د تهذیب او معاشرت نه لرې شي محترمو د دین حفاظت هم دا مدرسې کوي هغوی ته پته وه که موږ د دیو تعاون قبلو بیا به سواله موږ ته م وایي د قرآن دا صورت وایي دا مه وایي حدیثو دا باب وایي دا مه وایي د فقه دا باب وایي دا مه وایي د دې آیات دا مطلب بیانوي د دې دا مطلب هغه مطلب به بیا دیو مونږ ته راښیي د حدیثو شرح او تشریح به دیو بیا مونږ ته کوي د فقه مطلب به بیا دیو مونږ ته بیانوي یعنی بیا به قرآن تفسیر د حدیثو شرحه د فقه مطلب مونږ هغه ذکر کوو په کوم چې ټرمپ بابا نه خبه کېږي په کوم چې ټوني بلیر نه خبه کېږي په کوم چې بش او اوباما نه خبه کېږي په کوم چې دنیاي کفر نه خبه کېږي په کوم چې مغرب نه خبه کېږي یعنی قرآن او سنت او فقه به بیا د مغرب تابع شي هغوی د مرضۍ تابع وشي بیا به د قرآن او سنت مطابق چې کوم د دې مطلب دی دا به موږ دلته نشو بیانولی بیا به ستا بچی د دې چې مسلمان نه ځي به د مغرب د ذهن والا ځي لکه نن هم بهر ملکونو ته لاړ شه د هغې ته په ښه طریقې سره مشاهده کولی شي محترمو هغوی دا مدرسې د حکومت سرکار د تعاون نه ازادي سه هغوی فرمایلي وو ویل مونږ به د علما به فقر و باقي تېرو مونږ مشکلات تیرو لیکن دا مدرسې به مونږ به د الله دین اوچت ساتو دا جنډه به بلند ساتو مونږ به دا د چا تابع نه ګرځو مونږ به د چا ماتحت نه ګرځو مونږ به دین آزاد بیانو او الحمدلله د بری صغیر علماء دیوبند په 5-6 هزار روپو باندې گزاره کړې ده لیکن د الله د دین دغه جنډې اوچت ساتلې ده اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہی لوگ اس جنڈے کو بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ